نه بیبي فکرمند شوه او جاړي گویا رب ورته بره نه آواز کوي ته ولې جاړې دا بچې موږ داسې نه دی پیدا کړی دا د عام زنانو دپاره نه دی د ده د هر شی انتخاب بره ما په اسمان باندې کړی دی سبحان الله وایي ټول ته ولې فکرمنده کېږي کار نه لري زنانه براتله د دروازې نه به واپس کېده امینی بیبي سره فکر شو زما بچی یتیم دی د ده د پیو دا حالت دی چې زما دا بچی د پیو دپاره څوک نه بوځي قسم دی که ده سره دلته څوک لوبې هم وکړي ده سره دلته څوک امداد هم وکړي ده سره دلته څوک همدست هم پیدا شي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الله وی ما په مؤمنانو باندې یو احسان کړی دی او هغه احسان دا دی چې په تاسو کې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا کړی دی دی وجنا تاسو ته خو مخکې ما سیرت باندې خبره کړې وه لیکن نننۍ جمعه به انشاءالله الرحمن د نبی علیه صلات وسلام مبارک د ماشوموالي او د بچپن متعلق یو دو درې خبرې کوو دا په هر مسلمان باندې فرض دی چې دی د خپل پیغمبر د حالاتو نه واقف شي او د خپل پیغمبر د سیرت ورته پته ولګي نو چې تا ته د سیرت پته ولګي نو ستا زړه کې به عظمت پیدا کیږي او ستا زړه کې به محبت پیدا کیږي د نبی علیه صلات وسلام مبارک او د هغې نتیجه به دی چې تا کې به بیا اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک را دی یو سړی په چې عاشق شي نو د هغه هر قسم ادا وړي د هغه هر قسم فرمانبردارۍ ته دی بیا تیاری نو چې تاسو هم د نبی علیه السلام مبارک د سیرت او د عظمت نه واقف شئ نو انشاءالله چې دین باندې چلیدل به بیا آسان مخکې ما ویلي قرآن کې الله فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د مور د ګېډې نه پیدا شو نو یتیمو مختصر دو درې خبرې کوو بیا رسینا نو نبی علیہ السلام مبارک چې پیدا شو د مور د ګېډې نه یتیم پیدا شو ځکه والد د ولادت د نبی علیہ السلام مبارک نه مخکې وفات شوی او په عربو کې او زمونږ د پښتنو ماحول هم داسې دی چې یتیم ته به ډېر سپک کتل په سپک نظر باندې ځکه والی یې څوک نشته نن سبا هم که څوک چا سره غم خادي کوي که نه نو د هغه مخکې رستو ګوري چې دی زما د څه دی که نه او دی ماله مقابله کې څه کولی شي ټولې غم خادی داسې نو چې یو انسان یتیم دی او په سر یې د چا لاس هم نشته بلکل یتیم یسیر دی نو خلک وایي دی به ماله څه وکړي او دی به ماله څه راکړي دا د انسانانو دغه دی دا بس د انسان فطرت دی بیا خصوصا په عربو کې یتیم ته به ډېر سپک کتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د مور د ګېډې نه یتیم پیدا شو بیا عربو کې داسې کاته وه چې ماشومان به په رضاعت باندې بوتل معنی یو زنانه به راتله او هغې له به بچي اوالکو ساراګانو ته به بوتو هغې به وله پی ورکول د هغې پیو په مقابله کې به د بچي والدینو معاوضه ورکول او د دې پیو پیسې به ورکولې د تربیې پیسې به ورکولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یتیم دی زنانه راځي او چې دروازې ته ودرېږي پته لګي والد ته آواز وکړه دننه آواز راځي دا نوم محمد نوم ماشوم د ده والد نشته دا بچی خو یتیم دی پلار نه لري
زنانه براتله د دروازې نه به واپس کېده. امینی بیبي سره فکر شو زما بچی یتیم دی د ده د پیو دا حالت دی چې زما دا بچی د پیو دپاره څوک نه بوځي. قسم دی که د سره دلته څوک لوبې هم وکړي د سره دلته څوک امداد هم وکړي د سره دلته څوک همدست هم پیدا شي ورې دې سره دا فکر پیدا شي. زنانه به راتلې او داسې بتلې د ما محترمو आवाज به کو بچی شته او بچی شته بچی پلار ته आवाज وکړه چې د معاوضې خبره وکم عوض به څونه راکوي د بچی والد خو نشته زنانه وی چې والد نشته دی به ما له څه راکړي واپس بتله د ما محترمو. امینه بیبي فکرمنده شوه او جاړي گویا رب ورته بره نه آواز کوي ته ولې جاړې دا بچی موږ داسې نه دی پیدا کړی دا د عام زنانو د پاره نه دی د د هر شی انتخاب بره ما په اسمان باندې کړی دی. سبحان الله وایي ټول ته ولې فکرمنده کېږي چې د ده بچی کوم دی نو څوک د پیو د پاره نی. د ما محترمو یو زنانه راله کومې زنانه یو خبره یاد ساتئ چې راغلی دي او د در محمد نه او د در مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک نه واپس تللی دی تاریخ وګوره د هغې نام و نشان نشته. علما کرامو نه بیا تپوس کوي لیکن کومه زنانه چې راله او دروازه باندې ودرېده نبی علیه صلات وسلام مبارک یې وله رابار که او هغه زنانه جولی کې ونیو د هغې زنانه حلیمه سعدیه نوم دی رضی الله تعالی عنها چې ماشوم یې لاس کې ونیو د نبی علیه صلات وسلام مبارک آثار و درته ویم تپوس یې وکړه چې څنګه حساب دی आवाज راغی زړه خبره ده یتیم دی د محمد څوک نشته یتیم پیدا دی د مور د ګېډې نو خاوند یې ورته وایي چې ښځې ته چې ښځې دا خو یتیم دی موږ ته به څه میلاویږي عوض کې به څه میلاویږي دا ښځه ورته وایي خاونده بس دا ماشوم میړه ته پرېوتی دی قسم دی که زما نو دا بچی به بوزم ورنه خالی لاس نه دم. بس کومې زنانه چې مخکې راغلی وې هغه د سردارانو د سرمایهدارو خلکو بچي بوتلي وو. حلیمه سعدیه چې و تاریخ لیکي د دې اوښه کمزورې وه دا په مزه را رسېدلې وه زه وایم په مزه نه را رسېده زما رب بره انتخاب کړی و زما د محمد دپاره دروازې وټکوله بچی راووته غېږ کې ونیو خاونده که زم دا بچی به بوزم خالی لاس ندم قسم دی لته مې پرېوتی دی ما ماشومان خو ډېر لیدلی دی په مخته ځمکه د ده غوندې آثار و د ده غوندې ماشوم ما نه دی لیدلی. اوس خبرې ته توجه کوئ حلیمه سعدیه وایي ما د محمد غوندې ماشوم نه لیدلی صلی الله علیه وسلم. بچی پیدا شو ابولهب وایي ما د محمد نه ښکلی ماشوم نه لیدلی. ابولهب چې د نبی علیه السلام تره دی او د نبی علیه السلام ابتدایي دشمن چې د کور نه پې د کاڼي ګزار کېږي هغه د ابولهب د لاس نه کېږي. قرآن کې ورته الله بیا خیرې کړي دي. او ابولهب وې لاس کې واغشته داسې بچی مې نه لیدلی. په عربو کې چې ګرځي څومره خلک ګرځي